میډیا باندې روان دي چې شاسوار ګمراه شو او شاسوار اسلام نه خارج شو، نعوذ بالله. نو دا یو عام خبره. شاسوار مخکې هم سنګرو او سندرې ویلي او بیا سندرو نه د ده زړه کې الله پاک یو داسې محبت راغوشي یا چاواش ده ویل چې زه سندرې پرېږدم او دین طرف ته راشم، مخکې لاړ شي، الله پاک به تا سره مدد وکړي. نو دا شاسوار راغو او د خپل سنګرۍ فن یې پرېښودو او تبلیغ حضرات هغه جومات کې داخل شو. نو چونکې دې په غټو خرچو مختوي، یو سړی چې مطلب سنګر وي، مشهوري، هغه په غټو خرچو مختوي، په غټو څیزونو مختوي چې دې ته راشي دله به سپورټ ورکړي، پوره سپورټ ورکړي، یا به له کاروبار شروع کړي، دې به هله پاتې کېږي دلته. لکه څنګه والمؤلفة القلوب راغلی قرآن کې چې خلک به نوي اسلام ته راغه یا به اسلام ته مایل کېده خلک. نو قرآن کې یو نص پروت دی چې هغې له به نبي کریم علیه السلام زکات کې غټه حصه ورکوله، په هر څه کې وروله غټه حصه ورکوله. نو دا شاسوار چې راغو نو تبلیغي جومات ولا ډېر مخکې کړو، منبر باندې کېنولو، احادیث شروع کړو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په منصب باندې کېناستو، ډایرکټ د سنګرۍ نه راغو او پیغمبري منصب باندې ډایرکټ کېناستو، غټ مقام خلکو په دې کې ورکو. خو ده چې هلته وکتل هلته څه نه وو، د چې کوم اخراجات وو، د ده کومې خرچې وې ان نه پوره کېدې، بلکې الټه شاسوار خفه شو او هغه ویل چې هلته خلک خیر غواړي. نو شاسوار وایي زه خیرمار شوم که نه. نو دا هم یو تنقید غونته دی چې مطلب د سره پیسې ختمې شوې او د سره چا سپورټ نه کولو، دی واپس لاړو خپلې سنګرۍ ته. نو دی ګمراه شوی هم نه دی کافر شوی هم نه. ها ګمراه هغه ته وایي چې هغه د اسلام لاره پرېږدي، قرآن او حدیث پرېږدي، او بل یو مطلب کافر شي، د الله او رسول منکر شي، بل طرف ته لاړ شي، دې ته ګمراه وایي، دې ته بېدینه وایي. هغه په دین باندې دی ځکه چې هغه سندره او دا مني چې سندره یو ګناه ده، سندره او دا سنګینګ دا ښه کار نه دی. خو مخکې هم سنګینګ کول ورته ښه مراعات او ارڅه حاصل و، پیسې یې ګټلې، بیا لاړو تبلیغ ته او هلته کې مطلب دی وخت تېر کړو، وړومبی کې لږ مطلب خلکو یې سپورټ کولو، بیا واپس خفه شو چې دا خو پیسې نشته او بس خیر دی، واپس راو سنګرۍ ته. نو دی مطلب مخکې هم سنګر و، اوس هم سنګر دی، مخکې هم مسلمان و او اوس هم مسلمان دی. مخکې چې دی دیني منلو بې دینه نه و، دیني و، د محمد صلی الله علیه و وسلم دیني و، اوس هم دین شته. مخکې هم سنګرۍ ته ګناه ویله، اوس هم سنګرۍ ته ګناه وایي، خو صرف یو سټیپ واخیستو، محبت یې راغو په زړه کې د اسلام سره. هلته چې لاړو نو خامخا علما کرامو ورته ویلي دې ځای کې مطلب تا ته به الله پاک ډېرې پیسې ورکوي او دا هر څه مطلب دې ځای کې تا ته میلاویږي. نو هغوی چې زه دې ما یقین مضبوط کړو، دې خوا راغو، خو دې خوا مطلب چې هغه ته وخت تېر کړو، هغه ته هغه مراعات میلو نه شو او هغه چې کومې مطلب پیسې او د ده کوم هغه لاس کولو مختو هغه څیز ورته میلو نه شو، واپس لاړو. اگر چې دا کومې خبرې کړي دي دا خبرې نامناسب وي، دا خبرې ولا په کار نه وي. نو دا خبره زده کړي که چې یو سړی د مکتبه فکر نه یو وړي، یو سړی دیوبند مکتبه فکر ته راشي، یا یو سړی د بریل مکتبه فکر ته راشي، یا یو سړی د اهل حدیثو مکتبه فکر کې وي او دې دا فکر پرېږدي، اهل حدیثو فکر نه وځي، مطلب مقلد شي، حنفي شي، شافعي شي، یا د تقلید د دایرې نه وځي او بل طرف ته لاړ شي، مطلب غیر مقلد اهل حدیث وهابي شي، یا یو سړی تبلیغ دغه نه راوځي د فرقې نه او بریلي شي، یا بریلي نه وایي تبلیغي شي، دا ګمراه کېږي نه. دې ته خلک وایي دا ګمراه شو، خپل مکتبه فکر والا ورته وایي ته ګمراه شوې، مطلب مذهب او دین دې پرېښود. نو دا ګمراه کېدل نه، همدغه اسلام اخلي خو د بل عالم نه اخلي، همدغه دین اخلي خو د بل عالم نه اخلي. نو که یو سړی د تبلیغي جماعت نه راوړي بل طرف ته نو هغه ته ګمراه مه وایي. یو سړی د بریل مکتبه فکر نه وړي، وهابي شي یا تبلیغي شي، دته ګمراه او بېدینه ویل نه دي پکار. یو سړی سنګر وي او راشي تبلیغ کې وخت تېر کړي، الله پاک اجر ورکو ولا دی تبلیغ او دی بیا لاړو سنګینګ ته، دته ګمراه او بېدینه نه ویل پکار. دوی چې زه کله دغه کې وم سنګینګ کې وم نو ما به خلکو له پیسې ورکولې، خلکو باندې مې خرچې کولې، کاپیانې را سره، او دلته چې راغلم نو خیر مار شوم. نو خیر مار چې زموږ د علما کرامو کومه لږه طبقه ده چې هغوی کار نه کوي، د هغوی مطلب کار همدغه امامت سره وي، بل روزګار نه وي. نو هغه خلکو ته دې مطلب و چې دی مطلب خلکو نه به غوښتنې کولې یا بېدا کول، یا زم ورسره همدغسې اموخته شوی وم. نو لحاظه دته بېدینه ویل یا دته کافر ویل دا سراسر چې د بد اخلاقي د اسلام خلاف خبره ده. دا یو فن دی، سنګینګ ګناه ده او ښه کار نه، معاشره په دې باندې بد مني. اگر چې د فن د پکې رزق دی، خو د مخکې هم سنګر و اوس هم سنګر دی، په خپل ځای باندې ولاړ دی، مخکې مسلمان و اوس هم مسلمان دی، مخکې په اسلامي دین باندې و اوس هم په دین باندې نه بېدینه شوی دی.
نه چې دی ګمراه شوی دی نه کافر شوی دی. بس څنګه نه خلکو اوچت کو د پیغمبر علیه الصلوة والسلام منصب ته کېنولو، منبر باندې کېنولو، لږ مشهور شو، بیا راغو. دې کې تبلیغ کې ډېر کسان راغلي دي چې هغوی مطلب واپس تلي، لکه مطلب اجراګان خسرو حضرات راغلي، هغوی دین ته راغلي دي، هغوی بیا تلي. ولې هلته اخراجاتو باندې سړی مختی جیب باندې مطلب ډېره خرچه پرته وي او بیا لاړ شي د 1 لاکھ په ځای بیا 100 روپۍ پرتي، دا سړی نه ټینګېږي. داسې مطلب جنید جمشید صاحب هم دې ته راغلی و. جنید جمشید صاحب چې راغو هغه هم ډېر زیات مطلب مشهور سنګرو، بیا چې تبلیغ ته راغو نو په تبلیغ کې پاتې شو، بیا هغه تلو، خو بیا هغه سره مطلب د خلکو پارتنرشپ وکړو، طارق جمیل صاحب سره خپل کار کې پارتنرشپ وکړو. هغه بیا هغه چاته ګمراه ویل پکار یا بېدینه ویل نه دي پکار، یا کافر شو دا ویل نه دي پکار. د پښتنو ډېر سخت کلچر دی، دین لږ راوتل پکار دي، لږ کتل پکار دي چې شاسوار مخکې هم ډمو خو مسلمان هم په دین اسلام هم او خپل مطلب دین راټینګ کړی وو، خو دا یو کار کولو مطلب سنگینګ کولو او شاسوار اوس بیا سنگینګ ته راغو، صرف تلیو تبلیغ ته او تبلیغ کې مطلب خوند ورنکو واپس راغو. نو دی نه کافر شوی دی نه ګمراه شوی دی. زموږ پښتانه ډېر سخت مزاجي، نفرت دومره مه خوروئ، سبا به څوک مړ کي، سبا به ټوپک راوالي او مړ به کړو چې دا مونږه بېدینه او ګمراه مړ کړو. د دې ذموار به همدغه کلچر، همدغه معاشره، همدغه سخت مزاجه علما کرام وي.